د الله د پاره یو بل سره مینه کوونکي دا خلق به د قیامت په ورځ الله تعالی د سخت نه بچ کی او رڼا بل ورکی. امام ترمذی کتاب الذکر والدعاء کې یو روایت نقل کړی دی د معاذ بن جبل نه او ای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د الله د نبی نه اوریدلی دی قال الله عز وجل د الله نبی فرمایل چې ما ته زما رب العالمین ویلی دی المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وای څوک چې د الله د پاره مینه کوي دا صفت ځان کې پیدا کې اے اهل الحدیثو د الله د پاره یو بل سره مینه شروع کې د الله د پاره یو بل په غم او دک او درد کې شریک شه دا دومره لوی صفت دی. د الله نبی فرمایي ما ته زما رب ویلی دی حدیث قدسی دی وای المتحابون فی جلالی زما د لوی شان د وجه چې کم دو مسلمانان د یو بل سره مینه کوي لهم منابر من نور خلق به میدان محشر کې بربند وي سرتور سر خپیب لخپیب وي په سخته ګرمۍ کې وي او د الله د پاره مینه کوونکي الله فرمایي دی د پاره به زه د خپل رڼا د نور کم نور چې د الله مخلوق دی یو نور د الله صفت دی د لیس کمثلی یو نور د الله مخلوق دی هغه مخلوق والا نور نه به الله وی دی لزم منبر جوړ کم او دا د الله لپاره مینه کوونکي موحدین دی به په هغه منبر باندې ناستي یغبطهم النبیون والشهداء پیغمبرانو او په وینو ککړ شهیدان به داسې لګ رشک دی ته وږي چې دا پکې لاسوک دي دی هم ډېر خبره راغلی دي نو به ویلی شي دا غ موحدینو کنا دا غ د یو الله لپاره مینه کوونکي وکنا قسم دې دا صفت نن چې موجود دی ګور د اهل الحدیثو کې موجود دی ته په الله یقین وکړه چې یو موحد ملګری زمونږ دردمند او خپي زمونږ نوړې نه تیریږي زمونږ رور خپه دی زمونږ برور تکلیف دی او دا د لری لری نه چې را تاسو جمعې له راځي دا څه دی وایي المتحابون فی جلالی دا د رب د پاره مینه ده چې به زه دې مسجد ته راځم دلته به خالص قرآن او حدیث بیانېږي پټرول سیزې وقت لګې بچیان نه روانې خپل راځي ټیم وباسي دا د الله د پاره مینه ده یاد ساتئ موحدینو که دا مینه الله قبول کړه زمونږ د باباجي صاحب صلاح الدین والد صاحب د مردان نه په موټر سایکل په دې عمر باندې راځي والله چې زه وینم ماته دا حدیث کومه جمعه کې چې دې زه ووینم ماته دا حدیث رایاد شي داسې سپینګیري به انشاءالله الله د نور په منبر باندې کینی انبیا او شهدا به رشک وکړي چې واقع دې سړي دنیا کې خپل جون قیمتي کړی دی د رب العالمین دپاره مینه محبت کړي دي هغه مینې محبت دې ځای ته راورسېدو چې د الله ورله منبر جوړ کړو دی نن په هغه منبر باندې ناست دی